الله مبارک صلی الله علیه وسلم د اختر په منځ کې چې کله بیان وکړو نو هغه زمانه هم داسې زمانه و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې جمعات له نارینه هم راتلل او زنانه به هم راتللې پاک زمانه وا پاک خلکو صفا خلکو ورستو چې کله بیا مسائل جوړ شو نو بیا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې پابندي لګیدلې وا خو چې کله حالات برابرۍ او د پردې انتظام وی لکه زمنګ سره د دې کلاس د پردې انتظام دی نو دا یو جایز عمل دی او د زنانو ته دین خودل غواړي نبی علیہ السلام چې وعظ وکړو نو ظاهر خبر ده چې زنانه ځان له ناستې او نارینه مخامخ ناستو دا زمانه لوډ سپیکر انتظام نو داسې نه دا د میډیا داسې آلات او اسباب نبی علیہ السلام ګمان راغی چې زما د خبرې زنانو سم نه دی اوریدلې نو حضرت بلال رضی الله عنه ته وی چې د زما سره راشه او زه د خزو در خبرې په دویم ځل باندې کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړو او د زنانو ته خصوصي ځان له تقریر وکړو ځان له ورته بیان وکړو او د بیان ورته زکه وکړو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو دوه خبرې محسوس کړې وي چې زنانو کې بعضې داسې مسلې وي ناغه دو خبره ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام اصل کې کول غوښتل ډېر بهترین انداز د الله د رسول خود دعوت او د تربیت ناشنا طریقه وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چراغ نو زنانو ته وی چې یا معشر النساء تصدقنا فانی اريدكن اكثر اهل النار اے د زنانو ټولیا صدقو اهتمام شروع کړي لخیراتونه وکړي پل مال الله پلار کې لګو لګوي زه چې کله د معراج په شپه باندې لاړم جنت ته او جهنم ته نو هغه ځای کې ما چې وکتل نو په جهنم کې مې ښځې د سړو په نسبت باندې ډېرې لیدلې وي په دې وجه باندې تاسو له پکار دا ده چې تاسو د الله غصه دی تاسو الله خفه کړی دی د خپل رب لږ راضي کوي او دا په صدقو باندې الله راضي کېږي ان الصدقه لتطفئ غضب الرب حدیث دی د صدقې په وجه باندې د الله غصه ختمېږي او بیا ورته خبرې وکړلې چې تاسو په دې وجه باندې ما په جهنم کې ډېرې لیدلې یې چې یو دا چې تکثرن اللعنه او تکفرن العشیر په تاسو کې دوه غټې غټې مسلې دي یو خدا خیرې ډېرې زیاتې کوي لعنت په خلکو ډېر زیات لګي تکثرن یا تکثرن چې تاسو خیرې کوي تاسو ګورئ د زنانه کله غواګانو تم خیرې کوي چرګانو تم کله خیرېږي دا ښه صفت نه دی د بخیرو چې د خلکو دا جبه کله راواوړي که نه نو دا بیا کله کله مور او پلار تم خیرېږي تاسو ګورئ نه په دې سوشل میډیا باندې دا لعنت ټکی نه دی فلان پر لعنت بې شمار دا نن سبا په دې سوشل میډیا باندې د خلکو عادت جوړ شوی دی چې جاسې نه لګي په فلاني لعنت ولېږي پوسټونه کېږي په فلاني لعنت ولېږي دا ګناه ده نه بلیږو سلفو طریقه دا و چې په یو خاص جماعت باندې به لعنت لېږو و داسې خاص فرد باندې مې د لعنت نه ځان ساتو او دویمه خبره ورته دا وکړله چې تکفرن العشیر تاسو د خپل خاوند نه فرمانیانې کوئ خاوندان دنه خفه دي خاوندان دنه بیزاره دي خاوندانو باندې کورونه تنګ دي دا دوه غلطیانې په تاسو کې دي نو ماته په جهنم کې ډېرې وښودلی شوئ نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته خصوصي خبرې کړلې په دې غرض باندې پرونه موږ ما په درس کې ویلي وو چې زموږ آخري درس دا 19 نمبر صفحه باندې چې دا کم درس دی چې عصر حاضر کې چیلنجز اور مسلمان خواتین زموږ سره چون کې زنانه د اولې ورځې نه شریکې دي او څنګه چې حدیث کې ویلې شو چې زنانه ما ډېرې لیدلې وي نو زنانه زموږ په درس کې د نارینهو په نسبت باندې ویم ډېرې نو نن به خصوصي طور باندې د زنانو سره متعلق بعضې مسایل او د هغې متعلق به درس انشاءالله تعالی کوو و یوازې به د دې تعلق د زنانو سره نه وي نارینهو سره به ومي خو چونکې د خواتینو آبادي دا داسې حقیقت دی څنګه چې زموږ د نارینهو او د مرد حضرات د هغې د آبادۍ یو حقیقت دی لحاظه نن به درس د هغې متعلقي خویندو ته مې دا درخواست دی چې انتهایي په خاموشۍ باندې په دلچسپۍ باندې په یکسویۍ باندې تاسو نن کښېنئ خبرې اترې مه کوئ ګپې شپې مه لګوئ او دا درس واورئ انشاءالله په دې کې به الله ډېر لوی خیر واچوي عزتمندو سماج او معاشره څه ته وایي
نو سماج او معاشره او سوسایټي یعنی د افرادو نه جوړیږي، د یو پرد او بل پرد او یو پرد او بل پرد دا راغون شي. په یو کور کې اول خاندان جوړ شي، پلار، مور، بچه، خور او ورور، دا یو خاندانی. بیا دا یو خاندان او بل خاندان او بل خاندان چې کله راجمع شي نو د هغې نه بیا سماج جوړ شي، معاشرت جوړ شي. د دې سماج او د دې معاشرې تربیت دا ال کېږي چې کله د کور او د خاندان تربیت وشي. موږ نن سبا ټول خلک جاړو، استادان د سکولونو، د کالجونو، د یونیورسټو، د مدارسو، خطبا، امامان، مقررین ټول جاړي او فریاد کوي چې نن په معاشره کې زمون خبر اثر نه کوي. تاسو ګورئ علما ډیر دي، مدارس ډیر دي، خو اثر نه کیږي. بلکې که تاسو د دې خبرې نه خبر نو زه به هم خبر کما چې سالانه زمون په دې وطن پاکستان کې د 40,000 نه والا تر د 50,000 په دې مینز کې سالانه د مدارسو نه علما فارغېږي. 40,000 علما یوازې په دې اکوړه خټک کې تقریبا 1500 مليان د یو مدرسې نه فارغېږي. تاسو سوچ وکړئ چې د یوې مدرسې نه په زرګونو علما فارغېږي، دا تناسب دی. او داسې مدارس پکې دي چې باغې کې 1500 او 400 او 600 علما فارغېږي. حالاتو تاسو ګورئ نو په معاشره کې څه مثبت تبدیلی نه راځي. دې باندې سوچ پکار دی، علما ولم پکار دی، اهل علم ولا عام خلق ولا چې په دومره لویه سطح باندې کله علما فارغېږي. پکار خدا و چې سودونه هم کم شوی وي، بدعملیانې کمې شوی وي، پرده زیاته شوی وي، حال کې معاشره ورځ په ورځ باندې بګړاو طرف ته ځي، بګړاو طرف ته. دا ولې؟ د هغې بنیادي وجه دا ده چې کم د کور دا کم یونټ ته د کور دا په دې باندې موږ محنت نه دی کړی. زمونږ د کور دا نوې ژوند دا د ګناه سره شروع کېږي، نوې ژوند د ګناه سره شروع کېږي. که بالفرض موږ د خپل ژوند آغاز په سنت طریقه باندې وکړو، په سنت طریقه باندې، نو بیا به دا کشتۍ به صحیح پار کېږي، مخکې به صحیح ځي، دا ډایرکشن به صحیح رواني. او تاسو ګورئ نه تقریبا خلوی حاضری دا زرګونو په تعداد کې نن دا زنانو نارینه ناست دي، زرګونو په تعداد کې دي. او زما په خیال د دې علاقې د هر کلی نه به خامخا نمایندګي به وي، د یو بل د معاشرې نه چاپېرچل نه تاسو خبر یئ. نن سبا چې کله د کوچدن کېږي د هلک او د جنۍ په منځ، تاسو یقین وکئ په دې کوچدنو کې د شریعت مطابق کوچدنې کېږي نه کېږي پکې، بلکې عام خلک خو پرېږده وایي خواص. خواص مطلب دا چې اهل علم پوهه خلک چې هغوی په خپله باندې په جماعتونو کې په منبرونو باندې کینی، وعظ نصیحت کوي، د هغوی په کورونو کې دا مسله ده زنانو باندې لاس نه رسېږي. د هغوی په کورونو کې دقه شانې ګډاګانې کېږي، ډانسونه کېږي څنګه چې د عامو خلکو په کورونو کې کېږي. د میوزیک داسې اهتمام کېږي څنګه چې په عامو کورونو کې کېږي. رسمونه رواجونه په هغه طریقه باندې کېږي څنګه چې د عامو خلکو په کورونو کې کېږي. یعنې فرق نشته دی. تاسو نشئ دا جنجونه منجونه چې دي که نه جنجونه، دا خو د پښتنو یو ډېر ښه رواج و چې کله به د چا لور کور ته راوستله نو داسې د خلکو به یو جرګه لاړله، زنانه نارینه په عزت کې به لاړله او دا جنۍ او دا ناوې به په عزت کې کور ته راوستله. یعنې دا جنج بنیادي طور باندې د دې تصور دا و چې دا یو مسلمان خور له یو پښتنې خور له به عزت ورکوو چې دومره په درناوي باندې تا موږ دې کور ته راولو. تاسو نن سبا وګورئ په جنجونو کې کوم حالونه کېږي، بې پردګي پکې څومره زیاته وي. زنانه پکې باقاعده کولا او مخ ناستې وي، میک اپ یې کړی وي، ځان یې جوړ کړی وي، ویډیوز جوړېږي، تصویران ویستلی کېږي. هند الله رب العالمین پکې بېشماره حکمونه مات شي، بېشماره حکمونه پکې مات شي، پردې پکې بالکل بنیاد وخیږي په دې کې. او د هغې نه وروستو کم رسمونه او رواجونه او خاص کر اسراف نه بلکې د تبذیر د حده پورې، د تبذیر د حده پورې په دې کې اسراف وشي. دا په سونو باندې جوړې، دا په سونو باندې رسمونه رواجونه د دې سره ژوند شروع شي. بس هفته نیمه بس د ښځې او خاوند منځ کې وایي ورانه راغلي، او داسې ورانه راغلي وي چې د یو بل مخ ته بیا نه ګوري. راځئ چې موږ د خپل کور نه آغاز وکړو او د دې زنانو هم تربیت په خپله باندې وکړو، د ځان هم تربیت وکړو. موږ داسې کوو یاره چې بس زنانه دي، لوریانې مې راغلي دي، که څه ورته وایم خفه کېږي، خویندې مې راغلي دي، خورزیګانې مې راغلي دي، ورېرې مې راغلي دي، نو څه ورته نه شم ویلی، هلکان خفه کېږي. والله که نه دا
کله کله د ملګرو ودونه د بچو ودونه او جواب ووایي نو اگر چې دا دعوت قبلول خو واجب دي یعنی یوازې داسې نه چې ثواب دی واجب دي که نه زی ګناه ده چا واده چې نه زی دعوت یې درکړو زه یې به وله خامخا که شرعي عذر نه وجر دی بیمار نه وي و کله کله داسې خلک چې د هغې ودونو له موږ تللي او هغه ډېر نیکان صالحان هلته سړی کېناستی نه شي په دې شادي حالو کې خو تقریبا زه کوشش کوم د چا واده لا نه شم په دې نږدې میاشتو کې داسې ودونه د شادي حالونو ته لاړو چې هغه ښه نیکنام خلک دی خو چې کله کښېني هلته به د میوزیک اواز به راځي دا ولې دا وایي زما په دې لور باندې په دې ښځه باندې زما لاس نه رسېږي ولې دې به لاس نه رسېږي ځکه ته یې تربیت نه دی کړی تربیت به څنګه کوو نو زه تاسو ته یو واقع بیانوم نبی علیه صلات وسلام په چا پسې ډانګې نه وراغستي نبی علیه صلات وسلام خپل لوریانې خپلې ښځې خفه کړي نه دي وهلي نه دي خپلوان هم نه دي خفه کړي په سنن د ابو داود کې حدیث دی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خینه ده اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنها بل ورځ موږ د دې واقعا بیان کړی و د دې د غیرت د ایمان د غیرت اسماء بنت ابي بکر رضی الله عنها د نبی علیہ السلام کرا نو دا مټي چې وې داسې نستونی دا هاپ نستونی و د نن سبا خلکو دا نستونی دې سی اوچتو دا نستونی نیمو او دوی مدا و چې دا جامع داسې نری شانې جامع وي نبی علیہ السلام چې په نظر ولګي نو جامع خوښي نشولي دا خو د زنانو لباس نه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قار په ځای باندې څنګه وایي ازې چې خپل بچو د تربیت وکړي خپل لوریانو ته دسی وایي بچا ته راشه کېنه دا څنګه جامې جوړې کړې دي دا تنګې جامې او دا نری جامې نو هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل دی خراشه کېنه ولا خینه دا د حضرت عائشہ خور دا ویا اسماء اذا بلغت المرأة المحیضا فلا يصلح لها الا ان يرى هذا وهذا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته اے اسماء تا ته پته نشته چې کله جنۍ پیغله شي بلوغ ته ورسیږي د دې د پاره نه دی جایز مگر دو زګونه بر دې ښکارا کیږي خیر دی واشار الى وجهها ويديها نبی علیہ السلام مخ ته اشاره وکړه او دارنګ لاسونو ته چې خیر ده که په کور کې زنانه ګرځي او دا لاسونه ښکاری د مړون نخکته دا لاسونه ده د کلاین لاندې دې ته ید وای او دویم دا چې په کور کې ګرځي که دا مخ کاری په کور کې د پلار نه او د ورور نه او د خوري نه او د ورار نه خبر نه کیږي نو چې په کور کې نو خیر ده که لاسونه دې ښکاري چې په کور کې خیر ده که مخ دې ښکاري وګورئ نور د دې نه علاوه ستا خو مټې ښکاري حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها ستاسو څه خیال دی دا جامې به هغې بیا چېرته اغوستلی وی په دومره مینه باندې په دومره محبت باندې ورته هغه خبره وکړله د نبي علیه السلام د دعوت دغه طریقه وه